بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات مهربانه او د ډیر زیات رحم کون کی ذات په نوم باندې. درود شریف نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه په آل باندې، په صحابه باندې، په ټولو خلکو باندې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسائل مصائب مشکلات دا ختم کی. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجات دا پوره کی. الله پاک دې منږ او تاسو ټول چاته محتاج نه. الله پاک دې صرف منږ او تاسو ټول د خپل بندګۍ دا محتاج ساتي. زکه چې بندگان دا په ورکولو باندې په ورکړه باندې خپکیږي. الله پاک په ورکړه باندې محترم دا ډیر زیات خوشاليږي. نن چې محترم زمون کوم وظیفه ده، د وظیفه ډیره زیاته بهترین وظیفه ده او دا سه وظیفه ده محترم چې ستاسو سونه خواهشات دي، څومره ستاسو مقاصد دي دا پوره کیږي نه. ان شاء الله العزیز الله پاک بار دی وظیفه په برکت باندې ستاسو ټول مشکلات دا الله پاک ختم کی. ستاسو ټول مقاصد الله پاک پوره کی. ستاسو پزړونو کې داسې ارمان دی د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه برکت بداوی. دغه ټول ارمانونه دغه ټول امیدونه دا محترم الله پاک په احسن طریقې سره بهترین او مزیدار طریقې سره دا پوره کی. دغه رنګ محترم د رښتې لپاره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه دا وکړی شي. الله پاک ولا بهترین اعلی ځکه دا رښتیا ورکی. نو بسم الله ختم دا ډیر زیات ناشنا دی او دا ډیر زیات عجیب دی. موږ په دې وظیفه کې په دې ویډیو کې یو د بسم الله ختم چکم دی. دا چې کله موږ پوره کړو بسم الله را ختم او بیا د هغې نه بعد په دې ترتیب باندې محترمو دا وظیفه کوو. تاسو به د وظیفې اثر وینئ، تاسو به د وظیفې کرشمات وینئ چې څومره معجزانه وظیفه ده او څومره بهترین او اعلی کوالټي والا وظیفه ده محترمه. یاد ساتئ د وظیفې د کولو نه مخکې وظیفه باندې مکمل یقین چې څومره هلکه داسې وي چې د هغوی مکمل یقین برابر وي، معمولی شک نه وي، نو بالکل دا وظیفه د هغوی دپاره ده. دا وظیفه دې وګوري او دا دې عمل دې پې وکړي، نور خلکو سره یې شیر کړي. انشاءالله العزیز څومره چې خواهشات دي، څومره مقاصد دي، څونه ارمان امیدونه دا ټول به الله پاک محترم پوره کړي. او څومره پریشانی دي الله پاک به ټولې پریشانی دا ختم کړي. او چې کله زموږ یقین دا برابر نو او اسې د فارمیلیټي لپاره موږ دا وظیفه وکړله، بس کو کار د اوشو کو نشو نو نشو نو کو په دې لیول باندې موږ دا وظیفه وکړله کار نه کوي. ولی الله پاک کوئی چې بندا ما باندې څنګه ګمان کې اق شانته ورسېګما. نو موږ دې یو ټکی وایو، موږ دې یو ټکی وایو محترمو چې زمونږ یقین دا برابر وي، الله پاک فیصله زمونږ حق کې کوي. بالکل الله پاک بندگانو ته ګوري، دغه د یقین مطابق بندل الله پاک ورټکي. یو سړی محترمو نه هغه د تعویذونو چل نه ورتلوله. تعویذ کول د ځان هنر دی او په دې ارڅو کو دا نه پوهېږي. یو سړی ودرالی او دې ته وایي چې استاد جې مال یو تعویذ وکړه. نو ده ورته وایي چې مال تعویذ راځي نه، خو لیکن دا سړی په زورور شو. دې سړي دا وایي که تعویذ کوې نه نو دې سیند ته دانګمه یا کوي ته دانګمه، د کوي په غاړه ناستی و. نو دې عالم ورته وایي ټیک ده کومه ده، په تعویذ باندې ولیکو میں اسے جانتا نہیں، یا مطلب میں تعویذ جانتا نہیں اور یہ میرا مانتا نہیں. دای په کې ولیکل اردو کې او د لیور بند کو ورکو دا والو. د سړی په سر باندې درد په سر باندې تعویذ کې هو د ټیک ټاک شو. دومره ټیک ټاک شو که مطلب دا و چې دا درد تکلیف اډوونو د خدای شان د ګوره د عالم په سر باندې درد رالی. چرته وی چې یو تعویذ دی او پلان کې سړی سره دی، د چا جم بسر باندې درد وي نو خلک راشي دنه تعویذ ویسي او بسر باندې کیږي نو درد ختميږي. نو دی علم وی چې زه د پورا حقیقت علم ما نو دا بچا تعویذ کړی تاسو راوړی تعویذ مالا
او چې کله تعویذ راوړو او د عالم د تعویذ وکړو عقل لیکل پکې میں ایسے جانتا نہیں اور یہ میرا مانتا نہیں کار سو کو کار یقینوں کو معمولی یقین محترم د انسان برابر وي کنه معمولی یقین او په الله پاک باندې یقین وي تاسو یقین وکئ چې الله پاک انسان له ډیر زیات فائدې ورکړي الله پاک انسان خوشاله محترم ساتي چرته نه پاکه ولی الله پاک د انسان پیدا کړی دی نو چې الله پاک د انسان حاجت نه پوره کوي څوک پوره کوي الله پاک له مشکل نه حل کوي نو څوک به حل کوي بوته هونه شي حل کولای انسان هونه شي حل کولای نو کوشش دا وکړو محترم چې وظیفه د زړه د اخلاص وکړو کومنګ دا وظیفه تنها د پاره کو چې تنها هم سیوا شي یقین تاسو کوي د سترګو لیدلو حال او دغه رنګي دنیا مرګري په دې باندې عمل کړی الله پاک تنهاګان لا سیوا کړی دغه رنګي د نوکر د ملاویدو لپاره د بسم الله الرحمن الرحیم ختم وکړه وظیفه وکړه الله پاک به نوکری درکړي د حلال روزګار کاروبار د بارو کا ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ته بهترین کاروبار درکړي بهترین روزګار به درکړي مطلب دا شو چې څونه ستاسو خواهشات دي دا تا پورې ډیپند څونه خواهشات دي دا ټول به الله پاک پوره کړي خو لږ یقین غواړي څونه مقاصد دی الله پاک پوره کړي څونه مشکلات دی الله پاک به ختم کړي د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه راځي چې په شریک باندې وکړو او څونه کسان دا ویډیو ګوري د ټولو ته اجازه ده د ټولو ته اجازه ده او کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکي چې کوم سره دا وایي چې زره بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه کوم هغه له پکار دي د منځونو پابندي کوي د قران مجید تلاوت کوي او ځان د ګناهونو ساتي او الله پاک باندې کلک یقین کوي ان شاء الله وظیفه به اثر کوي وظیفه را سره چې کله موږ د وظیفه کول غواړو موږ یو ولس پیری درود ابراهیمی وایو خو بیا به د دې وظیفه ختم وکړو ختم دا سره چې موږ به بسم الله الرحمن الرحیم دا به وسوا او شپږتیا پیری وایو 786 پیری دا موږ وایو نن موږ ویلا 786 پیری بیا به روزانه 100 پیری وایو روزانه 100 پیری وایو روزانه 100 پیری وایو او حق قلارا په اطمینان په سکون باندې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه طریقه باندې د هوا خیال ساتل وکړي د هوا کې خیال ساتل وکړي په دې لیول باندې محترمو د وظیفه دا وکول دي نو روزانه به اصل پیری او دغه رنګي چې کله من کو هغه نه مخ کې روستا درود شریف او دغه رنګ یا رزاق روزانه اصل پیری سره ان شاء الله محترمو تاسو تماشا کوي الله پاک به زمونږ استادو سونه مالی مشکلات دي دا به ختم کی سونه خواهشات دي دا الله پاک ختم کی الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته